کتابونو لیکلي دي. سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې د نبی علیہ السلام مبارک دور کې 60 سال زندگی وا، یو ځل هم په کال کې نبی علیہ السلام د پیدایش په ورځ باندې اختر نه دی منو کړی. کو چا ثابت کړه داغه پلاس په بیعت کړ، داغه هر خبره منو، یو دلیل دې پیش کړي چې نبی علیہ السلام په 60 سالو کې خپل د پیدایش په ورځ باندې اختر منو کړی. یو دا کوم خرافات چې نن سبا شروع دي بده کې یو خرافات نبی علیہ السلام نه ثابت نشي. نو هر کله چې نبی علیہ السلام خپل سالګرا نه د منو کړي او خپل د پیدایش په ورځ باندې اجتماعات نه دي شوي، نو موږ څوک یو چې په دین کې یو نوې کار روباسو د عبادت په نیت باندې کو. بلا د صحابو نه بزیات محبین څوک وي؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کمال عشق کمال محبت والا صحابه دي. څوک ته ماته د صحابو نه وی ایمان والا پیش کی، څوک ته دا پیش کی چې دا صحابو نه علاوه فلانی خلق د نبی علیہ السلام سره ډیر محبت ته او ډیر عقیدت ته، څوک ته پیش کی؟ تاریخ نشي پیش کولای. د صحابو په شان خلق په مقدس مکه پیدا نشي د قیامت د ورځې. نو کو واقعي 12 ربیع الاول باندې دا اجتماعات چې کم مروج دي خدا وی، نو چرته یو صحابي نه خو په حدیث کې ثابت وی کنه، څوک نشي پیش کولای. نو د صحابو ټول زندگی د نبی علیہ السلام په یوم پیدایش باندې د اختر مناولو نه مکمل خالی ده. تاریخ لیکلی دی. بیا وروسته 604 هجری کې 604 هجری کې یو دو کسانو سلطان ابو سعید مظفر یو داو ابو الخطاب ابن دحیه د دو کسانو په اول ځل باندې د میلاد محفل او اجتماع مقرر کړ. خلکو له دعوت ورکړي، خلک حاضر شو. درې اغراض ودل. اولنې غرض دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یوم پیدائش تاریخ 12 ربیع الاول مقرر شي او مشهور شي او مکه شانتی شو. دا غیدا غرض دې کې کامیاب شو. اتم ربیع الاول حقیقی اور مفتابه دی، هغوی 12 مشهور الغسل مشورې کو. دویم غرض دا چې په دغه مجلس کې علما صلحا هم راشي او کینی. اور دریم غرض دا چې د دغه مجلس په اختتام کې خوراک سکاک تیار کړی شي او د نبی علیہ السلام په روح مبارک د لپاره ایصال ثواب کړی شي. نو دغه درې اغراض را شو ګورا سره د چند نور خرافاتو هغه نن لګیا د شهرت یافته شوی او څوک یې کوي؟ زمون مسلمان. تاریخ لیکلی دی ابتدا کې به یهود او نصاراو څخه کوم هغوی به د خپلو مشرانو برسی مناوله چې کال به ختم شو د هغوی پیدایش په ورځ باندې به هغوی برسی مناوله، سالګره به یې کوله. د عیسی علیه السلام متعلق نن سبا عیسایان هم دا چل کوي، د یوم پیدایش باندې کرسمس ډے په نوم باندې دوی اختر مناول. نو دا سالګره مناول، دا اختر په یوم پیدایش باندې مناول، دا د یهودو طریقه ده. زمون مسلمان لګیا دی د یهودو په طریقه باندې چلیږي او دا وی مشن پورا کوي. د یوم ولادت مقصد دی یو خواهش دی، مقصد دا دی چې په دې ورځ باندې زمون ایمانی جذبه نور بلند شي چې په نن ورځ نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړ، زمون په اعمالو کې اضافه راشي، زمون په استغفار کې اضافه راشي، زمون د نبی علیہ السلام سره په سنتو کې اضافه راشي، په سنتو باندې زندگی راشي. فزید ده چې د دین نه لرهوالی راشي، په دین کې یو نور داسې کارونه را داخل کو چې کوم د صحابو نه ندي ثابت، د ائمه مجتهدینو نه ندي ثابت، چرته د انبیاو نه ندي ثابت. دا ورځ ډیره برکتی ده. نو د برکت دا مطلب نه دی چې غلیظ کارونه پکې وکړه.
نبی علیہ السلام نه تپوس شو د پیر په ورځ باندې په اتم ربیع الاول نبی علیہ السلام پیدایش شوی دی